بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سورة الشعراء آیت نمبر 117 نور لسمہ سپارہ کله چې نوح علیہ السلام ته وزید دي چې هغه خلکو یې شکریا ادا کړې او الټا هغه وته وی چې په ګټو باندې وړو یعنی تاسو ګورئ نوح علیہ السلام هغه ته چې کوم خبره کوله هغه لا دا پکارو چې د شکریا ادا کړې چې تم ته د دنیا د خیر او د فائدې خبره کوي او د آخرت د خیر او د فائدې خبره کوي الټا هغه دا کارو کو چې ورته وي په ګټو باندې ولو او اشتباه دا یو عمل دی چې بعضی بدبخت خلک کوي مثال مور پلار سره ټول عمر احسان کوي نو پکار د چې اولاد تابعداریو کوي شکریا ادا کوي دعاګانې ولا غواړي نافرمان اولادی راباسي مور پلار ته ودري دارنګي علماء استادانی قاریانی هغه خلکو ته دین خي وکړ د چې شاګردانی قدر کې احترام کې دعاګانې ولواړي نو خلک را پاسي دا خلاف د خپل امامان او علماء د خپل قاریان او استادانو خلاف شي دا ټول شیطانی جالونه شیطان یو ځای کې چې یو کار کول پکار دي نو دا غي الټا کار به پتا باندې کوي همیشه لکه ګوره هر انسان لا عقیده د توحید ساتل پکار شیطان باندې شرک طرف ته اړول کوشش هر انسان لا د سنت او تابعداري پکار ده او شیطان باندې بدعات طرف ته اړول کوشش کوي هر انسان لا محبت اتفاق او اتحاد او د یو بل مرسته او تعاون دا پکار دی واخوږي پکار ده د یو بل ترس پکار دی رحم پکار دی دردیدل پکار دی لیکن شیطان باندې الټ کار دا ونی کوي نفرتونه بغضونه کینه حسدونه دشمنی اختلافات ډلبازیانی فرقه‌بازیانی دي څه نو کله چې نوح علیہ السلام د خلکو ورته وی چې ته دروغ وای او دا خبره هغه ډیر زیات درد ورکو ډیره دړمن ډیره خوب اخر دا دعاګانې وکړي او عام طور د پیغمبرانو دا طریقه ده چې عام طور هغه به د خیر دعا کوله د قومونو لپاره چې کله قوم باندې په پوښول چې دا د سمیدو ندي بیا به خیریم کول نو دا څنګه د چې کنه بعضی خلک وی خیری به بالکل نه کوي نه کله کله د خیرو ضرورت راځي چې کافر وتا سړی خیریو کې مشرکان ته سړی خیریو کې نبی علی السلام کړي په منظورو کې قنوت نازله کې خیری کړي دا خیری کړي چې الله دې په دې کافر باندې خاطر راوړي کړي دې
بلکې په ومه سپاره کې راځي هغه خلکو ورته بار بار وی چې عذاب به کله راځي ته چې مونږ یې راځي چې عذاب پر راځي عذاب پر راځي په کله پر راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین فرمایي ته خلکو ته وایي لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم کدا عذاب زما په اختیار کې وي او تاسو زر زر غوښتلې نو اوس په درمانه عذاب راغلی نه ما در باندې راوستو سره د دې چې پیغمبر رحمت للعالمین دی ولیکن هغه دا به قوم ته وي که زما په اختیار کې وي او دا تاسو چې کوم ټوکی ته جوړ کړی راوسته می در باندې او عذاب د الله په اختیار زما په اختیار کې نشته بعضی وخت کې یو کس هغه وایي را ظلم کو زیاتې کو دی بسو کی دی بسنه شي کوي واقعي انسان سنه شي خو لیکن رب العالمین دا قسم کړی چې زه د مظلوم مدد کوم اگر که سوق بعدی خو مدد کوم نو دا هغه مظلوم سړی سونه کی خلک وي ګور اخیره او کله اور سي به تباہ کړ هغه سنه یې کړی دا رب العالمین مونږ ګوره که زمونږ دکان ته څوک نقصان رسي زمونږ بچو ته څوک نقصان رسي ورونو ته څوک نقصان رسي دوستانو ته مونږ غیرت کې راځو والله په خپل بندګانو غیرت بمن عاد علی ولیا فقد اذنت بالحرب څوک چې زما ملګری سره دښمنی کوي زما سره اعلان جنگ ودیتا سوچ او غور او فکر هغه پکار دی شیطان په یو طرف باندې خلق د گمراه کولو کوشش وکړي چې هغه نشي نو بل طرف ته راوړي لکه وګوره حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته اوخر علی او هغه ورته سرخته کړي هغه جماعات دي الله پاک نه دي مکلف کړي بوټو نبی سلام ته سلامونه پکړي صحابه وایي چې یو دې موقع کې او یو په دې موقع کې چې څنګه سانه ولیدل چې هغه خپل مشران ته کفار سجده کوي صحابه وایي چې مونږه یعنی ته ډیر حقداري چې مونږ ته سجده وکړو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که زه مړ شم بیا وتا سره دې ماته سجدي کوي وینا او اوسو صرف د یو الله عبادت کوي زه د الله بنده يم د الله رسول يم د الله خالص د الله عبادت کوي واکرموا اخاکم د خپل ورور چې دی عزت کوي یعنی زما عزت کوي اکرام کوي اوس وګوره دې مسلې صحابه په دې پوهېدل چې یو کس مړ شو دا عبادت نشته په ژوندۍ کې چاله الله یو اوچت مقام ورکړي نو دا پیغمبر دې راشه موږ ته سجده وکړو نبی اسلام پوه کړ چې نه ژوندۍ کې ما ته سجده نه کوي څنګه چې پس د مرګ نه کوي اوس هم نه کوي خدا چې کوم تعلیم نبی صلی الله علیه وسلم ورکو دی کې غټه فائدہ ده هغه فائدہ ده نبی اسلام یې سجدي راته مکوي او عزت می کوي ډیر خلک شیطان په دې کې واړي اړه مولا دې نو کو مولا دې او کا عالم دې نو ولې څو خدای هته نشو جوړول سجدي ته وکوي ولې سجده ته وکوي دې مولا ته موږ په سجدو شو خدای دې جوړ نه نه خدای دې ما جوړاو سجدي ته وکوي لیکن اکرمو اکرام به عزت به احترام به نو بعضی خلک شیطان په دې کې گمراه کی چې مولیانو ته او پیرانو ته په سجدو کې دي کنه ډیر شیطان سوینه خاص کر نن سبا کو د میډیا دور دین اور سخت کار کی او بعضی په دې طرف باندې وانه لري هغه په دې باندې واړي چې ورته وایي چې دا خو څه شان انسان دی نو ته څه دا خبره ولې باندې د دولې عزت وکي د دولې قدر وکي د دولې احترام وکي بل طرف ته واړي صحابه کرام هغه نه پوهیدل هغه په خپل استاد چې هغه ګوړه نیو اس په نیو دا غي نوار به نیو روان وو ورسره هغه ته ور نه ټکاو چې څنګه په تکلیف شي په دې خپل راوځي بیا به تاسو واجب وکم بیا به تاسو وکم ولې هغه نه پوهیدل په دې مسلو
ایولی کول دا کار دا سوچ او فکر وکړه یو تختی دا خبر نه کار دی صحیح تک خدا کوي نو دی خبره ته هغه فکر وکړ دو علامه احسان علی ظهیر رحمت الله علیه هغه خبره کړو دا یو مثال کې پیش کی چې شیطان څنګه کمی زیاتی طرف ته خلق کړي لکه څه خلق په دې کې اخته کړي دي چې شرکیات وبانه بدعات وبانه او سونو قوالو کې مزارات نظر او نیاز د غیر الله رسمونه رواجونه باغی کې بس پیسې الوزي چې چا باندې دا وسونه شي هغه ته وایي چې خزای کې مو خرچ کړو هغه د خزای نوم بالکل بند کړي هغه وی اهل حدیثو ہم نے تمہیں غیر اللہ کے نام پر دینے سے روکا تم لوگوں نے اللہ کے نام پر دینا بھی چھوڑ دو یعنی تاسو دې چال تو ګوري د شیطان د مون سره چې کوم لبي کوي یا کمه یا زیات دیو چې دا صحیح چې رواني کړه برابر نه کمه کوي نه زیاته کوي دا ډېر کم خلک او الله رب العالمین دې ما او تا په داسې خلکو کې دې کم خلکو کې شامل د الله شکرګزار بندگان صحیح خلک کم خلک کم دیو خو چې د الله خو قال ربي ان قومي كذبون اے زما ربا زما دا قوم ګورا دا وتنوي کنزلي فتح رجدا سنن اغي وتا دروغجن وي اغي وي پکانو دیولو اغي وي تکلیفونه ور کوي بیا مو ان قومي زما خلق دی خلق زما خلق زما دا قوم خلق خما دروغجن غړي پیغمبران ډیر خواخوږي خلک کوم کس په ځل کې چې خیر خوایي نه کنه هغه دعوت کار نشي دشمنه کې بیان کیږي کا زړه کلاو ساتي خلک به معاف کوي بیا وکړي دعوت کار ربي ان قومي كذبون پیغمبر د خپل قوم د باره د پلار حیثیت لري پلار کده تدیر غصې کنه بیا هم زوی کوي کنه د زویوالي هغه مینه خدای سره نه ختمي خدا غزای کې کله چې رب العالمین ورته داوي چې انه لا یؤمن چری بده ایمان نه راړي نو بیا ډیر شي خیره وکړي الله یو کور ولا پرې نه تباہ بربادي ختمي ولې کدی ته پرېګې دین د دې بچی چې پیدا کیږي هغه هم کافر دا یاد ساتي چې پیغمبرانو دعاګانې ډېری اوچتې دي او خیره ډېری خطرناکې کړي قرآن کې موسی عليه السلام خیره وګوره فرعونانو ته څنګه خیره کړي د نوح عليه السلام خیره وګوره خپل قوم ته څنګه خیره کړي خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کفار ته خطرناک خیره کړي فتح بيني وبينهم فتحا وګوره یو کس په حق سجده کنه هغه ته دا مو چې دروغ تا ته پته مې چې راګه دروغ دا انسان لړې تکلیف ورکړي نوح عليه السلام دا نو چې الله دې زماره بادا قوم قماسي به څټکې دا قوم ما د دې نه شړی دا قوم ما په ګټو باندې ولي دا قوم ما ته کنځلي کوي هیڅ ورته یا دا قوم دا خلک ما دروژن غړي اے ربا دا قوم زما دروژن غړي ما نو دا دروژن ویل رښتینی انسان ته ډېر سخت جرم دیو جن وګوره د صحابه کرام رښتینی خلک بعض خلک ورته دروژن وای نه دا مؤمنان نه دا خو اسی فائدو د پاره هغه جمع شو دا خو منافقان دا نو دا غټ ګناه ډیر غټ ګناه چې رښتینی خلک اولئک الذین صدقوا دا رښتینی قرآن پاک داغي گواہی کوي دا رښتینی خلک یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین رښتونو سره شي او بیا څوک ورته دروغجن وای نو غټ ګناه ده او کیږي دنیا ته ډکه ده دینه کانو خلقو ته دروغجن ویل کیږي
فافتح بيني وبينهم فتحا فیصلو کی زما او د دې په میاس کې داسې فیصله ونجني ومن معي من المؤمنين چې عذاب راشي ویلا مم خلاص کی او زما سره چې کوم مؤمنان دی غي خلاص. اسلام د ټول پیغمبرانو دین او اسلام صرف د ځان نه، اسلام د ټول جهان. خلکو اول ځان بیا جهان، اول ځان بیا جهان چې ده دا د آخرت حواله سره. اول ځان بچ کړه د جهنم د اور نه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، خپل ځانونه بچ کړئ، واهلیکم، بیا خپل بال بچ کړئ نارن د اور د جهنم. نو دا خبره د آخرت د لپاره پکار ده، د جهنم نه بچ کول لپاره خلکو دنیا د لپاره جوړ کړل چې اول ځان بیا جهان. بل دې په اور باندې سوځي، مسلمانان دې په تکلیف کې، گاونډي دې تکلیف کې، ورور مور خور بچي تکلیف کې خپل او خرمو. همیشه بزان سره مؤمنان په خیر کې یاد سره. صحابه کرام ته نبی صلی الله علیه وسلم دا تعلیم ورکړو، الدین النصیحه، دین خیر خواهی ده. بس دین یو سره ویل کې د دین اسلام دې څه شي آسان خبره، آسان جواب خیر خواهی. وی چا لپاره د الله لپاره خیر خواشه لله ولکتابه، د الله د کتاب لپاره، ولرسوله، د الله د پیغمبر لپاره، ولعامه المسلمین، عام مسلمانانو لپاره، ولائمتهم، او د حکمرانانو لپاره. بس پاتې څه شو اسمان نواله ترسمه کې پوری خیر خواشه. د ازله د الله دومره فراخ درکړې دي چې هر چاته پکې خیر خواهی رسیدي شي. دا داسې سمندر دی چې د دې چا حدود نه معلوم کړی شي. اوس دې کې دومره خیر پروت دی. نو چې الله تعالی دومره خیر والا زړه درکړې دی، دا ولې تا داسې باندې کړې دی او په خپل دې شروع کړې. خیر خوا جوړ چې الله بل څه ډېرې ډېرې دا ختمېدو والے خیر خواهی ستا چې دې تعالی فائدہ درکې دنیا کې آخرت کې دلته. بولې دې لاسونه تړلې. رب العالمین فرمایي وای دا سي مکیګه چې خپل لاسونه دي خپل سر سره تړلې. دا سمکی خیر خواهی کول دا انتهایی ضروري. تاسو ګورئ نوح علی السلام یوازې خپل ځان نه یادې، ما سره مؤمنانو بچ. د موسی علی السلام دعاګانو ته وګورئ، دا رنګي تاسو دعاګانې ګورئ د ابراهیم علی السلام. خپل د نوح علی السلام دعا په سورته نوح کې چې کوم راغلي ده، زما کور ته کوم مؤمن سړی مؤمنه خزه داخله شو چا چې په موږ په ایمان راړ ته الله ټول بچ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. د ابراهيم عليه السلام اے زما ربا ماو بخي، زما مور بلارو بخي او مؤمنانو بخي. د صحابه کرامو دعا ذکر د پاتشمه سپاره کې ربنا لا تجعلنا فتنه للذين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اے زموږ رب موږ وبخي، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اے زموږ رب موږ وبخي او زموږ هغه رونو وبخي چې موږ نه په ایمان کې مخکې شي، یعنی مخکې مسلمانان تر شي یا ایمان کې زموږ نه مخکې، او زموږ زړونو کې د مؤمنانو لپاره اخیره هغه پیدا دې دعا ته وګورئ. ابو درداء رضی الله عنه خزا ام درداء رضی الله عنها فرمای وای ما باقاعده د شپې داوه تهجد مزربات دعاګانو کې نمونه شمارل چې هغه یو یو کس نوم غستوي، بعضی وخت کې ودونیم سو نمونه ماوشو، دونیم سو نمونه چې هغه بوله دعاګانې وکړي. دې ته وی دزلتر، دې ته وی اخلاص، دې ته وی خیر خواهی. څوک دنه خبر نه دی خیر خواهی. دا دي کې یو اهم سبق دی، نجنی و من معیا. اهم سبق ځان لنا یو جسمه
یو دیوالی یو عمارت ټول مسلمان یو جسره یو وجود دی ومنه مسلمان یو وجود تاسو ماته وای یو کس دی هغه وی زما جسم دی که سر می خوږیږي یا سترګې می خوږیږي لاس می خوږیږي خو علاج وکوم ګردې می خوږیږي زړه می خوږیږي پې می خوږیږي علاج نه کوم ماته سرسکار نشي تاسو نه رسېږئ ابو څه ته خبرونه نه رسېږي مثال یو کس دی هغه زما وجود دی زما سترګې خوږیږي زما سر خوږیږي لاس خوږیږي علاج وکوم چې دا بیماری خشي کزړه می خوږیږي ګردې خوږیږي معده خوږیږي پې خوږیږي زما سرسکار نشته دې څه کوي دي کار څو خیال دا لیوانه دې کو خیال او دې به کداغه علاج دې پریږي دي نه کوي علاج دغه سر او دغه سترګې چې دې په خپکیږي او دا لاسونه دا به آرامو کی دا دې آرام نه چی کول نو که یو ځای کې خلک وایي چې پریږي دا خو ثوابي وال دي او دا خو زروبوال دي او دا خو جانګیروال دي او دا خو چچیان دي او دا خو پنجابیان دي او دا خو عراق وال دي او دا خو افغانیان دي بس دا وایا هغه خو به دغه خپې خو به خوږیږي دغه معده به خوږیږي دا زړه به خوږیږي او ته وتیم په آرام نشي ته هم په آرام نشي او چرته چې مسلمان په تکلیف کې ده دا مسلمانانو باندې چې کوم مسلمانان غلي هغه په تکلیف کې راګيريږي هغه نشي بچ کېدای هغه په سکون نشي کېدای ټول دنیا کې کوم مسلمانان ملک ته چې په سکون نه پاره ته دې مسلمان نزان بیغمه کا او الله دې تعالی خوشحالي درکې این خیال است محال است جنون دا یو خیال دی دا نشي کېدل دا لیونتوب دی مسلمانانو چې چا ځان بے پروا کو الله واستاد زندګۍ نه اول کی سکون لري کې ہدایت سره نو کوم ځان سره خکو کنه نو خپل ټول وجود سره خپل شروع او هغه کې سړي فتق الله مستطاع د الله نو یریږي سورہ جوز لگا خپل ځان سره نیکی کو مور او پلار سره ورونو خیر سره بچو سره ترونا ماماګان په پوګانې ماسیګان دغې بچو سره دوستانو سره گاونډیانو سره نږدې د دین حواله سره سورې چې مراکز دي جماعتونه مدرسې دي نور مسلمانانو دي کې څه تکلیف کې راشي ستا چې نږدې سره واسطه بس هر سړی خپل وس دایره کې دنه خواخو کې شي دړمن شي دلته دا څنګه کار هیڅ ګران تو خلق تعالی چې وي نو وته فانجیناه ومن معه فی الفلک المشحون دنیا د تکالیف نډک دنیا د امتحانات نډک دنیا هغه کې دشمنان ډیر زیات دي سبا ته پیژنې سبا نه پیژنې سبا ته معلومي سبا ته نه معلوم خو لیکن تا ته چې کوم معلوم دي او تا ته کوم نه دي معلوم هغه ټول الله ته معلوم دي او د الله په اختیار کې دي قبضه کې نو دعاګانې ډیر اهم وسله ده مسلمانانو هر تکلیف او رنج دعا پان جیناه موږ اخلاص د یونس علی السلام چې کوم دعا وخت هغه سو کله چې تکلیف کې راغله الله رب العالمین فرمایي فنجینا من الغم مونږ دې دعا نه بعد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين غم نخلاص کو بیا حدیث کې راځي قران کې دی وکذالک ننجي المؤمنین دغه سي الله مؤمنان مسلمانان خلاصي یعنی دا یوازې د یونس علی السلام خبره نه ده څوک چې یو غم کې راګیر شو او دا دعا وای الله به خلاصي څوک چې او تاسو کې ډیر شی بداسي کسانی چې هغه الله داسې تکالیفونه وباسري دعاګان نه بعد ډیر شي کړي او کس بسنا سو واقعات
तैर से दासी वाक़यात बताता है ये ना तामक क्या है किस्सा खोले चे अल्लाह पाक दे रहा हूँ दुआगाने में वक्त मकसद दादी चे रब्बुल आलमीन त चिकल इंसान जारी और फरियाद कई नागा दासी बादशाह दे चगार सकोलिश उस गुरा मुंगा दासी और कस तलाड़ू चे अगर सर अखबल सनी चिकोले माल बसू की और भी दासी बादशाह था फुल जारी और फरियाद फुल दरख्वास्त पेश करे चगार सवाने कादिर थे माँ बदल सके ना और ढेर गैरती ज़ात बांजेना उंगद इखलास को वमम्माहु फिल फुल्किल मशहूना सूच दसरो पकिश्ते डककड़े शिव की तुम अगरकना बादुल बाकीन ब्या मुंग डुखड़ल पस ददीना बाकी खलक इन फी ज़ालिक लाया लेकिन पदी की खाका नक़द इबरत व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन और नो दे ज़्यादा दीन ईमान लरुन की और नो ज़्यादा दीन ईमान लरुन की व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ और यकीनन तारफ खामखा गालिब दे दुश्मनान और रहीम रहम को उनके दे मोमिनान दोस्तान अक़ूलु क़ौली हाज़ा सबा इंशाअल्लाह याद साथी इतवार रज़ा तास्टोलो तो दावत है मास वतन मुस्बत हाँ ताहिर तुम बिल्कुल इंशाअल्लाह